أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العظيم. سورة دویم سپارہ اول رکوع 144 نمبر آیات. قد نرى تقلب وجهك في السماء. کله چې الله جل شانه بیت المقدس دا قبله مقرر کړ پیغمبر اسلام د پاره، نو چونکی اصلی قبله او پخوانی قبله هغه بیت الله شریف وا او هغه د پیغمبر اسلام کمالات سره فضایل سره مناسب هم وا، او بیا پیغمبر اسلام ته اندازه وا چې دا حکم بیت المقدس طرف ته د مخکولو دا ارزی دی همیشه د پاره نه دی، او د پیغمبر اسلام د زړه خواهشمو چې دغه پخوانی قبله الله جل شانه دوباره قبله مقرر کی. بخاری شریف کې راځي چې پیغمبر اسلام په زړه کې خواهش دغه یو ځل د دې اظهار جبرئیل علیہ السلام تم کړو چې زما د زړه خواهش دار چې الله جل شانه دوباره بیت الله شریف دا زموږ لپاره قبله مقرر کی. جبرئیل علیہ السلام عرض کو چې په دې کې زما سے اختیار نشته ره او الله جل شانو ته درخواست وکا، الله جل شانو سوال وکا. پیغمبر اسلام د حیانا د الله جل شانو سوال نه کوي چې بس الله را ته حکم کړی دی او عمدک الله ما ته دوباره حکم کوي، او زما یقین دی امید دی چې الله جل شانو باندې قریب دوباره ما ته دغه حکم دوباره وکي چې اوس واپس بیت الله شریف ته مخ کوا. پیغمبر اسلام با اسمان ته بار بار قتل اشاره دی طرف ته چې اوس به الله جل شانو دی بارکی وحی نازله کی او حکم به ما ته الله جل شانو کی چې بیت الله شریف ته مخ کوي. نو دکره پیغمبر اسلام بار بار قتل او مخ اوچتول دا الله جل شانو دی آیات کې ذکر کړي. قد نرا چې پیغمبره په تحقیق سره مون قتل تا وجه کا فی السماء چې بار بار ته اسمان طرف ته ګوري دا مخ اړول دا مون ته معلومو. نو فلنولینک قبلة ترضاها الله جل شانه اول د وادي انداز سره خطاب کوي، دا یو قسم د محبت انداز دی چې فلنولینک استا زړه غواړي چې دوباره بیت الله شریف قبله وګرځي، نو ان قریب مون زرتا ته دوباره حکم کو دې طرف ته مخ کا. اول د وادي انداز سره خطاب شو، شوق او محبت ته او رغبت ته ورکی پیغمبر اسلام غو شوق الله جل شانه د زړه خواهش ذکر کو، او بیا ورته الله جل شانو فرمایي چې زه استا خوخه ده نو فول وجهک شطر المسجد الحرام بیت الله شریف ته بس مخ دوباره واړه او غي طرف ته مخ کوا. نو الله جل شانو پیغمبر اسلام ته حکم کو بیت المقدس ته موس کوا، شپارس اولس میاشتې هغه طرف ته شو او بیا دوباره بیت الله شریف ته دوباره الله جل شانو د مخکول حکم کو.
او الله فرمای فول وجهك شطر المسجد الحرام داسي اونیل چې فول وجهك الى الكعبه او الى بيت الله چې تخپل مخ بیت الله تک بالکل او یا سو قبله تک کعبه تک بلکې داسي فول وجهك شطر المسجد الحرام دا اغي طرف ته بس مخ کا عین کعبه طرف ته نه داسي ول الله جل شانه ویل چې فول وجهك شطر المسجد الحرام دا اغي طرف ته مخ کا داسي اونیل چې بالکل عین خانه کعبه ته بیا وګران نشوي وا بیا دا کار ګرانو زکه چې بیت الله شریف خو مخصوص کمره ده کو بالکل امعیت مخامخ کیدل او غیت مخکول لازم وي نو چې کم کسان مخامخ ولاړو دا غي خو ورته مخ راتلو دا غي بعین کعبه ته مخ راتلو او چې کم دا کعبه نه هغه طرف ته دی طرف ته دا غي به خانه کعبه طرف ته خو مخ راتلو خو خانه کعبه ته بالکل مخ نه راتلو خانه کعبه ته بالکل عین خانه کعبه ته مخ نه راتلو دې کې بیا کنوالو الله جل شانه ورته حکم کو سانتیا لپاره چې بس صرف د خانه کعبه طرف ته مخکول کې وسړی دا اوس فرض کا خانه کعبه شو نو کدی طرف ته یو سړی ولاړ دی طرف ته خو هغه رخ ته مخ کې بس کافی ده هغه رخ ته مخکول سری بس دا کافی ده نو دې کې یو اسانتیا ده که عین خانه کعبه ته مخکول بیا کې یو سړی فرض کو اوچت ځای کې نو خانه کعبه اتلان دی پاتې کیږي یا دې طرف ته یا دې بل طرف ته نو هغه تم پاتې کیږي نو دا بیا ګرانو الله جل شانو بس فرمایي چې کم طرف ته خانه کعبه ده هغه ټول جهت تاسو لپاره خانه کعبه شو پیغمبر اسلام په خپل تشریح کړه ما بین المشرق والمغرب کعبه د مشرق او مغرب یعنی دې طرف نواله تر دې طرفه پورې پدې کې میز کې خانه کعبه ده نو بس دا تاسو قبله دا ټول طرف تاسو قبله دې کې اسانتیا ده نو بالکل عین خانه کعبه ته مخکول دا بیا ګرانو نو اسانتیا لپاره الله جل شانو زکه دا حکم کو شطر جستوي اڑختوي بس ته خانه کعبه اڑخت مخکول کافی دي دیکھیں بیا تم نزیات دغه نه دی پکار بس زمو ممالکو کې مغرب طرف ترازی مزید طرف ته مخکول تقریبا 45 درجه پورې کلک ډیر فرق راشي ساينسي لحاظ سره ریاضي حساب سره نو گنجائش ورګشتا نو دغه ورکینی بکاربازی نیم خلق اسشي وسوسه بیماری وسا بالکل ځان دا کوي زمو استاد هغه ویل وي او کس مسکول اوس بیت الله شریف کې نو او بدریدو بیا وای چې ټیړه یره کوګ راځي بیا به ځان نه خو بیا کوګه ما نو بس اوندې کې ول لګیاو پېټه اټه کې لګیاو چې لا کوګ ولاړ ملا کوګ چې ځان نه غون لغول بس تکبیر ولات شو نو دا وسوسه ختمول لپاره الله جل شانو چې بس عین دې طرف ته مخکول ضروری نه دي اومدک اړه ټول ور کراو عین کا خانه کعبه هغه ور کینه ده بعضی نیم کسویدا سي یو کس هغه اومدا سي د وسوسه بیمارو امام پسې ولاړ نو امام پسې چې نیت تړي خلک وای مخ تړ نیت تړم د اخلاص پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پسې الفاظ باغویل نو بیا ویل لکه کې دی شي وي پدې کار نه کې زړه کې وسوسه نو بیا لا سم ور سره دا شغل چې پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پسې اشاره به کوله بیا پدې باندې زړه دغه نه کول تسلی نو کوله نو بیا چې نیت به کول بیا ویل نیت تړم د اخلاص پدې حاضر وخت لاړو په امام به لاس کې خو پدې حاضر امام پسې اگر دا زنانه چې لاس وجتای ځان توري جمري جار سکی دینو دعا کوي داوري جی الله دا سالن څه مطلب پدې الله سے خودو مطلب نشته چې پدې ګلاس وجتي پدې ګلاس کېدا څه مطلب یا الله ګوره دا وريږي ول الله ته معلوم نه ده رسول خو په الله باندې دا لازم نه دی ورګي دا لازم نه دی ته په مسلم کینا او کم سالن دي چاله ورکو دا الله په دغه باندې دا الله په لار کې ورکو دا الله د رضا لپاره بس د دې ثوابونه د مسلین هم ورته کول شي بخل شي دا لازم ورکی نه دي چې خامخاطه په سګ باغی باندې لاس کیدی والله جل شانو فرمای چې دغه خانه کعبه اړخ ته کم اړخ راځي تمام دغه ټول تاسو لپاره صدا دا خانه کعبه ده وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا اوس تمام امت لپاره الله جل شانه فرمای چې تاسو کم ځای کیي خانه کعبه کې کیي او یا مطلب دا دی وحيث ما كنتم کم ځای کې کیي کتاسو په اوچ باندې کتاسو په لندبانی یعنی په سمندر کې دن نه مزید طرف ته مخکول کافی دي یا په فضا کې ګوردا سے الفاظ الله دغه کو چې تر قیامت پوری صورتونه ور کراو وحيث ما كنتم کم ځای کې چې تاسو یې بس دې طرف ته مخ کوي نو خانه کعبه دانه چې
چې دا خانه کعبه دی چته پورې دا بر نه ده دا تر اسمانه پورې خانه کعبه ده ځکه چې سلورم یا شپږم اسمان کې بیت المعمور د فرشتو چې کوم خانه کعبه ده بالکل هغه عمده دک کې د دنیا خانه کعبه بالکل د پاسه ده که التنه وسړې فرض کوم زه اراده وکي یا سال اراده وکي بالکل د خانه کعبه د پاسه برازي دا تر اسمانه پورې دا قبله ده که وسړې فرض کو اوچت زیبانه اوچت بلډینګ کې ولاړ دی خانه کعبه چت نو اوچت راځي او د خانه کعبه ته مخکې صحیح ده به فرض کې په جهاز کې خانه کعبه ته مخکې اگر چیرې ته اوچت راځي خو خانه کعبه ته مخکول سړي دا صحیح دي نو حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم اوس الله جل شانه دا يهوديانو د اعتراضونو دا غي بارکه خبره کوي چې اے پیغمبر کلتا بیت الله تعالی مخکول بیا بیت المقدس ته مون حکم کو چې دی خو مخ کوا بیا واپس بیت الله شریف ته مون درته حکم کو دی خو مخ کوا نو څخل کو اعتراضونه شروع کو چې دا لا څنګه پیغمبر دی دا څنګه مذهب دی دا څنګه دین دی د په خپل د شریعت په احکاماتو کې متد کې استقامت نشته نن یو خو مخ کوي سبب بل خو مخ کوي دا غي الله جل شانه جواب کوي چې د دې د اهل کتاب دا نن اعتراضونه چې دای کوي دا بی ځای دي ځکه چې دای ته معلومه ده انه الحق من ربهم چې دا د قبلی دا حکم بدلیدل د الله طرف نه دی او دا حق دی څه مطلب د دای په کتابونو کې د پیغمبر اسلام صفات ذکرو کدو قامت شکل صورت هر څور کې ذکرو د پیغمبر اسلام دا صفات امر کې ذکرو چې پیغمبر اسلام با دو قبلو طرف ته مخ کوي دی بذل قبلتین وی یعنی دی با چې کوم بیت الله شریف ته دی خو به مونږ کوي او سو وخت کې الله ورته حکم کوي نو دی بل طرف ته مخ کوي دی به الله جل شانو د تمام انبیاء کرامو د صفات جامع جوړي س پیغمبرانو دی خو مخ کړي دي او سو دی بل طرف ته مخ کړي دغه دواړه صفات ورکه الله راجم کو نو دی ته خپته را چې سو دا پیغمبر دی او برحق پیغمبر دی ځکه چې د دغه صفات زموږ په کتابونو کې الله ذکر کړي دي نو هغه صفات پد کړي دي نو پکار خدا و چې دی اول تصدیق کوونکو چې زموږ په کتابونو کې دا خبره هم چې دا پیغمبر به دواړو قبلو طرف ته موس کوي پکاردار چې دی پیغمبر سره خدای د کتاب تصدیق وشو چې دا درې دا کتاب سره دا برحق دی د پیغمبر اسلام بارک بکاروا چې دی دا د پیغمبر اسلام د صداقت سو اعلان کړو قد نرى تقلبا قد نرى یقینا مونږ تقلبا اڑول وجه کا دمخستا فی السماء اسمان طرف تا فلن ولینک نو ضرور به وګرځو مونږ ته قبلتن ها قبلیتا ترضاها چستا خوخدا اوس ولید پیغمبر اسلام خو ځکه چې دا د ابراهیم علی السلام قبله وا ابراهیم علی السلام د پیغمبر اسلام نیکه دی په نیکونو کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي زه خپل نیکه ابراهیم علی السلام دعایما بل دا هغه سره د حجم تعلق ته د عمرین تعلق ته بیت الله شریف ته او بل پیغمبر اسلام چې کوم کمالات هغه سره مناسبت ورکی موجود دی فول وجهك پسواړ مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا پس وګرځوي وجوهكم مخنخبل شطره داغي طرف ته وان الذين او بشك هغه کسان اوتل الكتاب چې ورکړې شوی دی غوي ته کتاب لا يعلمون یقینا پوهیږي انه الحق چې بشک دا قبل دا بدلیدل د قبل من ربهم الحق من ربهم حق د دوی د رب د طرفنا یعنی د ته مخبل مذهبي کتابونو کې دا خبر معلومه وا چې دا پیغمبر به دواړو قبلو طرف ته موس کوي لا يعلمون یقینا پوهیږي انه الحق چې بشک دا بدلیدل قبل حق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا وما الله او ندی الله تعالی بغافل بخبر عما ده غسنا يعملون چې دوی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك اوس دی کې الله جل شانه بل خبره طرف ته اشاره کوي چې دا پیغمبره ستا خواهش دار د پیغمبر اسلام خواهش دا و چې ماته الله حکم کو بیت المقدس ته مخ کو بیا بیت الله شریف ته نو الله آیاتونه نازل کو خو لیکن صحابه و چې دی اهل کتاب هم دا خبره ما سره منلی و او دیم زما د خبره تصدیق کړي وي الله جل شانو فرمایي چې دی د دې وجه نه وي چې دا ناپوه دي دی ته پته نه ده دی ته هر څه ستا بارکی دی ته بالکل معلومات شته هر قسم معلومات
معلومات ورته شته، ولیکن کستا دا خواهش چې دا خلق ستا تابعداریو کی او ستا تصدیقو کی نو دای داسې نه کوي، ځکه چې دای د ضد او د عناد د وجنه تا نه انکار کوي، نو دای نه دا تمام کوه. بل دا سوال پیدا کیږي چې پیغمبر اسلام دا قبلی بدلیدو حکم کله وشو. نو مختلف روایتونه دي بخاری شریف مسلم شریف کې، یو کې دا راځي چې د ماسپخین مونږ پیغمبر اسلام کولو، ماسپخین مونږ بنو سلمہ قبیله کې کولو، مدینه منورې نه بهر یو ځای او التا پمانځ کې حکم راغو، پیغمبر اسلام 2 رکعات کړو او حکم راغو چې دیبل طرف ته مخ کا، پیغمبر اسلام 2 رکعات بیت المقدس طرف ته کړو او اخیری 2 رکعات ماسپخین ای بیت الله شریف ته وکړو. نو دی خوام قبله دی خوام قبله یو جمعات ته، نو هغه جمعات نوم نه مسجد قبلتین، 2 قبلو والا مخکې ورکه ازینو، اوس بس صرف دغه آیاتونه په لیکل شوی دي دا فول وجهک شطر المسجد الحرام. بل روایت کې راځي چې پیغمبر اسلام د مازیګر مونږ کې یعنی ماسپخین مونږ دی طرف ته کړو، مازیګر دی بل طرف ته وکړو. بل روایت کې راځي چې په مسجد قباء کې اولنې مونږ هغه بیت الله شریف ته بیا شوی دی دغه 19 میاشتو نه وروسته، نو ټول کې تطبیق ممکن دی. درېمه روایت په خپل ځای صحیح دی، ځکه اولنې داسې مونږ چې هغه نیم بیت الله شریف ته شو نیم بیت المقدس طرف ته، پیغمبر اسلام په مسجد قبلتین کې کړو. بیا د مازیګر مونږ چونکی هغه ماسپخین مونږ کې حکم راغلی چې بیت الله شریف ته مخ کا، نو خو نیم یو خو شو نیم بل خو، ځکه د مونږ په دوران کې دا حکم نازل شو. بیا مازیګر چونکی حکم شوی چې بس اوس دی خو مخ کوي، نو ټول په ټول اولنې مونږ د بیت المقدس د بدلیدو نه رستو چا شوی دی د مازیګر مونږ، نو هیڅ تعارض نشته. او بیا قباء لګ لري و، نو چې هغه خلکو ته خبر رسیدو ای د سحر مونږ کې ولاړو او یو کس په تیرېدو ای بیت المقدس ته مخ کړو، وی ولې تاسو ته پته نشته پرون ماسپخین حکم بدل شوی دی، نو الته لګ رستو رسیدو. درېوان روایت کې څه خپل کې تعارض نشته، دا تطبیق ورکی ممکن دی. پیغمبر اسلام مونږ کولو، پیغمبر اسلام مونږ کولو، زنانم هغه ټیم به مونږ لراتلی، نو زنانه په اخر کې ولاړې وي. پیغمبر اسلام چې وګرځي بیت الله شریف ته، نو زنانه د نور صفونه بالکل مکمل وګرځیدو، سړی اول طرف ته راغ، زنانه بیا رسو طرف ته راړي. پیغمبر اسلام په مونږ کې اوس په مونږ کې دینه مخ کې تیر صحابه کرام معیار حق دي چې تاسو ایمان نوړی د صحابه په شان نوړی، دا غي وجم دلته ده. ولی زکه چې صحابه کرام د پیغمبر اسلام بس چې کومه طریقې کړی دا هغه نه دا تاسو نه کړی چې ولی دا سو کو غټ مثال ده کړي. پیغمبر اسلام موسکی قبله بدل شو حکم راو، پیغمبر اسلام بیت الله شریف ته مخ کو، اوس دغه صحابه کرام په مونږ کې چې پیغمبر اسلام تو شو بس دای پسې تو شو، گویا د دای د ژوند قبله پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام چې کوم خوازي دی ور پسې زی، پیغمبر اسلام تر نو کو تو شو دای ور پسې بس دغه کو خپل مایند خپل ذهن نه استعمال چې ولی دالا نیم منظم دی خو کو نیم دی خو کو نه. صحابه کرام زکه معیار حق دي چې پیغمبر اسلام کم کار کوي په مونږ دوران کې، او رستو خو د مونږ دوران کې ور پسې تو شو د مونږ رستو دا تاسو نه کوي چې ولی دی خو دغه کو، ځکه مخکې نه پیغمبر اسلام هغه شوق صحابه کرام ته معلوم چې زړه خواهش د پیغمبر اسلام دا دی چې بیت الله شریف ته مخکم او ان قریب دا حکم راتلون کې مو، نو صحابه کرام مخکې هم ذهنن تیارو. نو صحابه کرام زکه معیار حق دي چې د پیغمبر اسلام اتباع کړی دا، په هر حال کې اتباع کړی، تاسو ته نه دی کړی چې دا کار ولی دا شو ولی ورپاغی کینو، بس اتباع د صحابه کرام او اتباع. ځکه الله جل شانو صحابه کرام دا معیار حق ګرځول دي. نو اوس دی آیات کې الله جل شانو پیغمبر اسلام ته تسلی ورکړي چې هر کله دی اهل کتاب ته معلومه ده چې تذل قبلتین دواړو قبلو طرف ته تمخکه او منځبکه دا خبر ادي کتابونو کې راغلي ده، ستا حقانیت او صداقت دلیل دی دا یو قسم، او بیا هم دی اعتراضونه کوي د ضد او د عناد د وجنه، نو خیر دی خفقیګما بس تخپل کار کوا، تر دای د ذکول کوشش مکوا، بس دای ته حق خبرو کا کمنی او بمنی کنه منی، بس هر قسم دلایل ورته ذکر کو بس، او دین ورستم دی د الله جل شانه دا حکم پدی باندې اعتراضات کوي او نه منی نو نه دی منی. زکه الحق من ربک ته الله جل شانو طرفنا ستاته دا حکم کیږي، بس الله جل شانو حکم سره دا بر حق ته د دې د پاره د دې دغه ضرورت نشته چې دای اومنی نو حق بوي او دای کنه منی نو اب حق نه وي، نه دا معیار نه دی. بس الله جل شانو حکم ته پورا کوا، کسو کې منی هم او کسو کې نه منی هم، بس ته بیانوا، نو دای د منلو ته ضرورت دا نشته. بیا الله جل شانو فرمای وما انت بتابع قبلتهم،
وما بعضهم بتابع قبلة بعض چې دای پتا باندې دی وجه نه اعتراض کوي دا څنګه پیغمبر دی کله یو خوا مخ کوي کله بل خوا مخ کوي نو د دای کما یو قبله ده د دې اهل کتاب خپل کما یو قبله ده يهود یو طرف ته مخ کوي او سو د عیسایان د بیت المقدس مشرقي طرف ته معقول نو دای په خپل کې اختلاف دي نو په یو بل اعتراض نه کوي په یو بل باندې اعتراض نه کوي او تا ته یو شوی دي پتا باندې اعتراض کوي دای چې کم بیت المقدس ته مخ کوي یا مشرق طرف ته مخ کوي نو د خپل خواهش د خپل زړه نه یو خبره جوړه کړې ده او هغه ته مخ کوي نو د چې کم د ځان خبره جوړه کړې ده نو په هغه اعتراض نه کوي او چې کم الله تعالی ته حکم کوي نو په هغه اعتراض کوي نو الله جل شانو فرمایي کچرته دی د حق د وجینا د حق د نه معلومیدو د وجنه پتا اعتراض کولو د دې اعتراض صحیح وو نو دې په خپل منځ کې ولې اتفاق نشته او په یو بل ولې اعتراض نه کوي وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الله جل شانو فرمایي چې اے پیغمبر ته خو غواړې چې د خلک ستا تصدیق کوي اهلی کتاب خو لیکن هغه څه غواړي هغه خو په دې انتظار دي چې تا او استاد مرګري د حق دین نه واړي ای په دې انتظار دي صدا غي په دې ته مې چې به زما خبرو مني او ما سره مرستو کې بیت الله ته مخکینه نه په دې انتظار کې غمای خو په دې انتظار دي چې دا د قبلین اوړېدل سکے چې تا د نه اوړې د دین نه واړي ولئن اتبعت هواهم اوس پیغمبر اسلام ته الله خطاب کوي خو مراد ته امت ته موت آیو ک اے پیغمبر بالفرض والمحال تا د دې تابعداریو کا ولئن اتبعت کچریتا تابعداریو کا اهواهم د دوی د خواهشاتو دا څونه ویل چې د دوی د مذهب ولی د دې مذهب ته خواهش ولی ویل چې د دې چې کوم اصل مذهب دی هغه مسخه کړي دی د خپل د خواهشاتو نه مذهب جوړ کړي دی د خپل خواهشاتو نه مذهب جوړ کړي کله الله احکامات د مذهب غنل نو چې بس الله حکم کو مخکې حکم او بیت المقدس ته مخ کوي اوس بیت الله ته نو بس ولې اعتراضونه کوي خو لیکن نه دی وی چې بس زمون زړه دغه طرف ته لري مونږ به دی خوا مخ کو الله جل شانو فرمایي ک بالفرض اے پیغمبر ته د خواهشاتو تابعداریو کی سره د دینه چې تا تراغلې دي رسول د دینه چې تا تراغلې دي علم یعنی الله درته خبرو کې بس دی خوا مخ کا او بیا هم د دې خواهشاتو تابعداري کې انک اذل من الظالمین بهشکه دغه وخت به ظالمانو نشي پیغمبر اسلام ته الله خطاب کوي خو مراد تسره دا امت ته پیغمبر اسلام دا غي تابعداري نه کوي او بالفرض والمحال ک پیغمبرو کې نو الله ورته ته ظالمي نو زموستا بیا صدقه دي زموستا لکه وسړې دی چاته کنزل مکو اوای کما ته بچا مو کی زب ورته کوم څه مطلب چې بچا له جواب ورکوم نو ته بیا څه شي طالب خامخا در کوم دې ته تعریض ویل کیږي د علم الکلام په دغه کې نو دې کې تعریض دی چې خطاب پیغمبر اسلام ته خو لیکن مراد ته دا امت ته چې تاسو بردای د خواهشاتو پیروي نه کوي او اشاره دې طرف تم دا چې د پیغمبر اسلام راتل د دې خبره دلیل لې چې مخکینی مذهبونه سو لاړ بس باطل شو منسوخ شو ختم شو د پیغمبر اسلام دراتلو نرستو پزور دین باندې بیا عمل کولو د پیغمبر اسلام دین پر خودل دا صحیح خبره نه ده ولئن اتبعت هواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من الظالمين الله جل شانو فرمای د دې باطل خلقو د نور خلقو خواهشاتو پسې مزه زکه د نور مذهبونو خواهشاتو پسې تلل داغي تابعداري کول داغي مطلب دار چې دغه اوچت ته درې دا مذهب اوچت ته درې دا خبر اوچت ده درې دا خواهش اوچت ته او ز کمزورې ما دا د احساس کم ترې بنیاد ده او دلیل له چې وسړې سو خپل طریقه پریک دی بل پسې روان شي څه مطلب چې لکه زما دا طریقه چې دا کمزورې ده درې دا اوچت ده نو الله جل شانو فرمای د نور مذهبونو خواهشاتو بس خلقو خواهشاتو بس تلل دا او داغي تابعداري کول داغي مطلب دار چې دغه دین تاسو اوچت غنئ او دا دلیل درې خبره دی چې دین اوچت ته او استاد دین چې کم ما در کړي دي نو دا سره دا کم تر دی او د مسلمان به حیثیت مسلمان چې د مسلمان وي د دنه بهترین مذهب د چانشته دی نو مسلمان لندې پکار چې د بل باطل مذهب د خلکو پیرویو کې د خواهشاتو زکه دا به د دې خبرې دلیل وي دی او قسم بزبان حال دا اقرار کوي چې زما د دین کمزور دی او د فلانی د دین سره باطل دین سره دا اوچت دی خلک اکثر وای کنه ورته یلکه د فلانه کارو کګیره ساده نو یلکه چې ګیره کټ کوم نو څه کافر کیږم خو نه په ګیره کټ کول سو کافر کیږي خو نه بل لرته لګي چې یلکه په ولاړ خوراک مکو اورته په ولاړ خوراک باندې سو کافر کیږي خو نه یا بل خبر ورته کې یلکه داسې لباس ما چو داسې لباس چو وای پتنګ لباس او په داسې لباس اچول سو کافر کیږي خو نه دک نو دای جواب دا لري چې کریم پاوډر لګول سره سو چانو خزه نه جوړیږي بنگړي چول سره چانه خزه خو نه جوړیږي د خزه جامې چول سره سو خزه کیږي خو
نه نو ولې نه کوي بیا غسي جواب بدای دا درکې چې سو ولې زار ته خزخ کارم چې زبوس د خزو لباس چوم د خزو پرنګي ولې نه کې د خزو پرنګي وای خزو خو ما نخکته دي زه خو سړیم زه اوچته ما نو خزه در تسخ کته ښکاری ځان نه کمتر غني داغي طریقه نه اپناوي او کافر د ځان نه اوچت غني حالان کې یو مسلمان زنانه کافر سره او تعالی د الله په نسبانه د مسلمان زنانه ته سره اوچته ده نو د مسلمان زنانه هغه تور طریقې لباس وغیرہ نن سبا خور کې شروع دي هر سار سکي ایم کریم لګي وغیرہ الکانم کریم وغیرہ لګي نو ګوره د زنانه لباس ولینا چې بنگړي ولینا چې زکه چې خزي زمونږ نه کمتري دي مونږ ته اوچت یو نو ولې دا کافر د خزي نارته به اوچت ښکاری نو د بل د مذهب اتباع کول او دا غي خواهشات بس تلل دا د خبري دلیل لې چې زما دا تور طریقہ زمونږ د دین دغه طریقه دا څه دا ناقصه ده کم ده او د دې د مذهب سره دا اوچت ته لہذا به حیثیت مسلمان ګور خپل دین سره کم از کم د برابرۍ دغه پکار دی کنه خپل پیغمبر سره یو سړي باندې واراغو پکار خدا دې مسلمان دې په سنت طریقه باندې وږي په سنت طریقه باندې وږي ځکه چې دیم مسلمان او د سنت طریقه د موجود ده او د لپاره پکار دې په سنت طریقه باندې وږي بل څه فرض کمړې وشو بل څه زکار دې کین نو د پکار دې به حیثیت مسلمان دې د پیغمبر اسلام طریقه اپناوږي خو لیکن دې د پیغمبر اسلام طریقه باندې نه کوي نو پکار د په نور طریقو خو به طریقه ولا نه کوي چې برابر خوشي کنه خپل پیغمبر کم از کم اول خو به حیثیت مسلمان اوچت پکار دی پیغمبر اسلام هر یو طریقہ پسر سترګو باندې منل پکار دی خو چې پیغمبر په طریقه باندې نه کې او د بل په طریقه باندې به طریقه ولا مکو او کداغه په طریقه باندې کې نو ستاسو مطلب دا د دې خبرې دلیل دی چې دا مسلمان د پیغمبر اسلام دا خبره سپکا کا صرف په خله دا نه یو خدای په خله باندې سپک وي ورته دا عملاً سپک ګڼل شو چې پیغمبر ستا په طریقې خو نه کوم په دین باندې نه کومه مزه خو د یو هندو په طریقه زبد یو غیر مسلم په طریقه زب خپل د زړه مطابق دا خادي کومه خلک وای کنه لکه په وده کې دا شیز مکو دا ګناه کار ورکه مکو او دا اول واده زب خپل زړه ارمانونه پیردوم نو اے مسلمان ستاره زړه ارمان دک شو چې خپل پیغمبر سنت خلاف طریقې باندې ستاسو زړه خوشاليږي وای خپل زړه ارمانونه به ورکه دا کوم د خپل پیغمبر د زړه ارمان تر ته پوره کړي کنه پوره کړي نو اول خو بکار دی چې پیغمبر اسلام لمو اوچته درجه ورکو که اوچته نشو ورکول نو کم از کم جسه د برابرۍ خور کو چې خپل پیغمبر په طریقه نه کو نو په غیر طریقو باندې نه کینو میو طریقه پاتې شه بس د پیغمبر اسلام په طریقې کوا کنه د پیغمبر اسلام په طریقه باندې کول پکار دی الله جل شانو دې مونږ کې دینی غیرت پیدا کړي ولئن اتيت الذين او كچر روړت الذين ها خلقتا اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب بكل آیه هر قسم دلیل ما تبعون بیا هم تابعداري نه کوي قبلتک استاد قبلي وما انت او نیت بتابع تابعداري کوونکې قبلتهم د دوی د قبلي وما بعضهم او ندي باز د غوینا بتابع تابعداري کوونکې قبلت بعض د قبلي د بعض ولئن تبعت او کچری تابعداري وکيتو اهواهم نخواهشات داغوي من بعد ما جاءك رست ددينا چراغله دیتا تا من العلم علم انك اذا لمن الظالمين يقينا تبدغ وخامخ د ظالمانو نشي الذين هغ خلق وصلى الله جل شانه لدی اعزت او عناد هغه ذکر کوي چې ته هر قسم دلیل لري تروړ خدای ستا خبره نه منی ولی چې تا سره عزت او عناد دی بغض دی در سره ولی دلیل سره زکا چې اے پیغمبر دا خلق دانه د چتا پیجرینا چې ته برحق پیغمبر او که برحق ني درې څه شک مک نه دی بلکې دای تا داسې پیجنی الذين اتيناهم الكتاب د اهل کتاب تا داسې پیجنی يعرفونه كما يعرفون ابناءهم څنګه چې دای خپل ځامن پیجنی څنګه چې دای خپل ځامن پیجنی څنګه چې فرض کړه یو سړی خپل زوی وي خپل اولاد وي سل کسان زر کسان وي دی ورګه خپل بچي پیجنی دی ورګه خپل نو دک سي پیغمبر اسلام شکل صورت کدو قامت دستر ګو رنگ د وختو هغه د خصوصیت د پیغمبر اسلام د پیدایش د هجرت بکم خوا کوي کم خوا به مخکي مرګري به څنګه دا ټول خبره ورکه ذکر وي د تورات او انجیل مذهبي کتابونو کې دا هر څه ذکرونو می ذکرو نو پیغمبر اسلام پیجندو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله چې د آیات نازل شو نو یوزل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د اهل کتاب لوی علمو لا اسلام کې نه داخل شوی هغه نه تاسو کوي چې الله جل شانه وای چې د اهل کتاب د پیغمبر داسې پیجنی چې لکه څنګه د خپل ځامن پیجنی
وای دا څنګه خبره ده؟ وای د خپل ځامن سره د خپل ځامنو نه زیات پیژنو د خپل. وای دا څنګه خبره کې؟ وای ګوره وای کې دې شي زما مور خیانت کړي، کې دې شي زما خزي خیانت کړي، صحیح شو، او دا د دې اولاد نوي، خو لیکن پدی پیغمبر کې دم نشک او شبم نشتا، پزان به خو بشک او کې لیکن پدی پیغمبر شک نشي کوله. او دی وی چې ما پړم بيزل پیغمبر اسلام چهره مبارک صحیح کوي، ما ویل چې دا د دروغجن سړي چهره نشي کېده. نو الله جل شانو وی ټیک ویل دي چې دا اهل کتاب دا پیغمبر دا سی پیجنی لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا پاسې دو پتندی باندې خپل کو چې ډیره خشته خبره دی وکا. اوس الله جل شانو طرز دا سی بیان کو چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دی دا پیغمبر دا سی پیجنی لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی. داسی پکار چې داسی ویلو داسم کې دی شو چې دای دا پیغمبر داسې پیجنی لکه څنګه چې خپل مور پلار پیجنی، خپل مور پلار دی پیجنی، داسې ویلو. نو داسې اون ویل دا طرز الله جل شانو داسې ول بیان کو چې داسې پیجنی لکه څنګه چې سړی خپل اولاد پیجنی. نو زکه داسې ویل زکه چې یو سړی خپل مور پلار داسې نه پیجنی څنګه چې دا مور پلار دا خپل اولاد پیجنی. زکه یو زوی په دنیا کې نه وي د مور پلار پیدا شو، هغه بیا نوجوان او هغه زلمی شو، وادي او کو واده نرست دی پیدا شو، نو تر واده پورې دا ژوند دا خو دی دغه اولاد ته نه دی معلوم کنه چې زما پلار څنګه زلمی او څنګه وخت تیر کړي دی، دا ورته نه معلوم. او بخلاف د دې چې یو پلار تر خپل زوی بچپن هر سوال دا هر سحر ورته معلومي بچپن. او داسې الله ونویل چې دی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې ځان پیژني، څنګه انسان خو خپل ځان پیژني. نو دې کوم خبره بیا پورا نه وا، ځکه چې انسان هم خپل ځان دوم نه پیژني څنګه چې انسان خپل اولاد پیژني. ځکه یو انسان دی د څنګه شوی دی، د څنګه د مور پغې کېو، د څنګه خړپوسي کړی دي، دک ما شوموالي هغه دغه ته نه یاد، د ما شوموالي هغه خپل کېدل، خپل د مور غېږ کې کېدل لا هر څه د ته نه یاد دی چې په خبره د پیښونو بیا تر د خپل ځان پیږي. او بخلاف د دې چې یو سړی وي دغه اولاد شي د ما شوموالي نه دغه اندامونه دغه خبرې دغه خړپوسه هر څه ورته یادي. نو الله جل شانو طرز داسې اختیار کو چې دې کې کامل خبره راغله. خو الله جل شانو فرمای خدي پیجنی، خو لیکن بعضی نم خلق هغه حق بیان کی چې او زمون کتابونو کې د دې پیغمبر دا تعریفات او دا خبري راغلي دي دا بر حق پیغمبر دی، او بعضی نم خلق هغه حق پټ کی. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين خلق اتيناهم چې ورکړې دې مون اغویتا الكتاب کتاب يعرفونه اغوی پیجنی دا رسول کما يعرفون ابناءهم لکه چې اغوی پیجنی خپل ځامن. وان فريقا منهم او بشک یوډل د دوینا ليكتمون الحق خامخا پټوي حق وهم يعلمون او حال دا چې دوی پوهیږي پس باندې پوهیږي. الحق من ربک چې دا حق ته د طرف د رب دستانا فلا تکونن پس مکیګتو اے پیغمبر من الممترین د شک کوونکو نا دوکین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. اللهم علمنا القرآن والسنة، اللهم فقهنا في الدين، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.